قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. دویم هغه شی چې هغه د انسان ماضي ګناهونه ریږي، قرآن کې الله فرمایي هغه زمانه یره ده. کوم انسان چې زمانه دنیا کې یریږي او دکې تقوا وا نو مقابله کې درې انعامات ورکوم د آیت کې ذکر دي. اول پکې دا دی چې ویجعل لکم فرقانا، الله وایي چا کې چې زمانه یری نو په دا انسان کې به د حق او د باطل تمیزي، دا انسان به حلال او حرام پیژني. په کوم انسان کې چې زما یری دا انسان به پاک او پلیت پیژني، دا انسان به حلالي او حرامي پیژني، دا انسان به ګندا او پاک پیژني. یو او دویم نمبر الله فرمایي ويكفر عنكم سيئاتكم، چا کې چې زما یری په کوم انسان کې چې زما یری ويكفر عنكم سيئاتكم د ګناونه رجوم په دې باندې ويغفر لكم او دریم نمبر بخنه کوم والله ذو الفضل العظیم، الله لوی فضل والے دی. ما وې چې 65 اوضاع په احادیث صحیحو کې او 15 اوضاع په قرآن مجید کې دا سیدی چې دا انسان په زندګۍ کې راشي. دا کارونه گویا چې زویم په دا ټولو کې یوم د په زندګۍ کې راغی نو دا یو شی د ماضي ولا ګناونه ریږي. مانن اوی دویم نمبر چې هغه د الله یره ده. گویا د محمد بن منکدر قوت القلوب یو واقع نقل کړی ده. وی محمد بن منکدر یو انسانو د الله د یره خبره کوم دومره پکې د الله یره وا چې یو ورواري په خپل دکان باندې کینول او تاجرو بزرګو هغه ورواره ته وی چې د 15 درهمو شیبه په 15 خرڅه ګران بنه خرڅه د لسو درهمو شیبه په لسو خرڅه ګران بنه خرڅه د 2 درهمو شیبه په 2 باندې خرڅه سیوا بنه خرڅه مال زیاته ګټه نه د پکار مال ګوره د الله نه یره پکار ده. وی دغه محمد بن منکدر منزله تلو واپس چې خپل دکان ته کوله یو انساني اولی د دکان سامان و مال لاس کې نیول دته نه تاسو کو داسه شي دي وجې دا سامان دي کوم ځای نه دی واغسته دا چې دغه پلان کې دکان نه مې واغسته پسو دی واغسته جی په 10 درهم مې واغسته د لاس نه ونیو چې دا شیخ د 15 درهمو دی تا په 10 درهم واغسته هغه حضرت ز پر ازایم د لاس نه ونیو دکان ته راوسته ورارته وي تا په د باندې د 15 درهمو شی په 10 درهم ولې خرڅ کړل دي. توجه غواړم تاسو ډیر د الله نه یره ويم د ما محترم ما وې د الله نه یره داسې شی دی چې ويكفر عنكم سيئاتكم دا ستا ګناونه مرېږي ويغفر لكم او الله دې بخنم کوي په دې سره. و چراغه وې دې پر آزاد نو ما ولا ورکې موت لس درهم وې د پیسې راکړي نو دا محمد بن منکدر ورته وې درې خبرې دي. یا خدا چې د لس درهم شي د دکان نه والا دا کې دا یو یا خدا چې دا در له بدلوم دا دل بدلوم او درېمه خبردار چې دا شی کې د وزا نه خرڅوم در باندې هغه ته حضرت ز پر ازایم وینا وای حتی تر دې پورې چې 15 درهم ورته واپس کړل ډیر روان دي په لاره وای چې عجیب غوند سړی دی داسې تاجر خو مانه دی لیدلې چې د ګټې په ځای باندې تاوان کې د ورته وې دا تاوان نه دی دا ګټه د په حقیقت کې خو ته پوهېږې نه په لار تیرې تپوس وکړه دا څوک دی چا ورته ووې دا محمد بن منکدر رحمت الله علیه وای ښه وای دا خو داسې انسان دی ما د نوم تذکره اورېدلې وه زمونږ په کلي کې چې کله باران نه کېږي زمونږ کلي والا راجمع شي او الله ته محمد بن منکدر وسیله کې الله د په برکت باندې زمونږ په کلي باندې باران کوي. ما په لومبي ځل باندې د تذکره اورېدلې وه خو په لومبي ځل باندې مې دې ولید الله دله دا مرتبه ورکړې د دې د وجې نه چې په ده کې د الله یره ډېره ده زما محترم د الله د یرې د وجې نه د په وسیله باندې موږ په کلي کې غواړو چې خدای محمد بن منکدر یو بزرګ سړی دی او تا ته محبوب دی الله که تا ته محبوب وي د په برکت باندې باران وکړه وسیله شته خو باندې خلک وسیله نه مني. قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. قرآن کې الله د وسیلې ذکر کړی بعد به د وسیلې نه منکري او که تفصیلي خبره کوي ما سره بیا برکې نه وي د په دغه باندې خو موږ دغه وغوښتل دونه د الله یره وه